حلیه د نبی اسلام څنګه وه د نبی اسلام مخ مبارک ماوي دا اننګي مبارک ګیره مبارکه ویښته مبارک لاسونه مبارک څنګه وه حدیث ته توجه کوي وایي نبی علیه صلات وسلام مبارک مکې ته را روانو ګویا په سفر کې ورسره یو 3 صحابو یو سره ابوبکر صدیق حتی الامکان توجه کوي زما محترمو دا د هر مسلمان دپاره فرض دی چې د پیغمبر حلیه درته پته ولګېږي ان شاء الله الرحمن تاسو ته د پیغمبر حلیه ویم تر اوسه پورې به تاسو چېرته د یو عالم نه داسې حلیه د پیغمبر نه اورېدلې چې دا فقیر به درته ووینه انشاءالله ټول شوق سره بیا سبحان الله او چې در باندې د نبی اسلام حلیه ښه لګېږي او عشق در کې پکې و نو سبحان الله په شوق سره وایه چې زما جذب هم سیوا کېږي انشاءالله بیا شوق سره سبحان الله وایي دا نبی اسلام مبارک د یو صحابي سره چې ابوبکر صدیق نومو تاسو ټولو ته د هغه پته ده ورسره یو د ابوبکر صدیق غلامو عامر بن فهيره رضی الله تعالی عنہ یو وسره یو بل صحابي چې لاره به خوله عبد الله بن اورقه الليثي نامه دا 3 صحابه کرام د نبی اسلام مبارک سره مکی ته په سفر نو د مکی نه تر مدینه پورې 450 550 کیلومتر لار د زما محترم اوس ګاډي زی په خوا به سفر کې دی په میاشتو باندې نبی صلوات و سلام مبارک روان دی گویا چې توشا او سامان وسره ختم شو د خوراک سامان ختم شو ما وی د میاشتو سفر او بکر صدیق ته نبی اسلام وی او بکر ورسه په دې غره باندې اوخېجا چرته داسې هوټل وګوره سخیمه وګوره چې خوراک د پاره ورشو وی او بکر صدیق په یو غره باندې اوخته چې وی کتل د الله رسول دغه تماته یو هوټل خیمه غونته ښکارا کیږي نبی اسلام راځي ورزونه د نبی اسلام سره د درېو صحابه هغه هوټل ته ورننه وته په هغه هوټل کې او کتل یو زنانه ناسته و د هغه زنانه نوم دی معبد الخضاعیه رضی الله تعالی عنها دا غي نوم دی گویا سیرت ابن حشام لیکلی دی وای دا صحابیات دا خزه داسې وه چې وکانت لا تحتجب الرجال داسې زنانه وه چې ستر به ترې نه کېدو اولډ دغه واله وه د ما محترم مانه کمزورې زنانه وه مانه بوډۍ زنانه وه ستر ترې نه کېده وکانت لا تحتجب الرجال الفاظ راغلي دي سیرت ابن حشام کې وای نبی اسلام مبارک ابوبکر صدیق ور وړاندې کړ توجه کوئ د ما محترمو ښه چې وی کتل په هغې کې یوه چیلې ولاړه ده ابوبکر صدیق ورته وایي موږ سره میلمانه دي او موږ له څه خوراک پکار دی دا ام معبد الخزاعیه ورته وایي خوراک خو ختم شوی دی ستاسو نه مخکې یو قافله راغلې وه هغې پیسې راکړې موږ ټول خوراک ورکړه ګویا هوټل و دا په دغه منځ کې وایي ښه نبی اسلام مبارک وایي څه چل دی د الله رسول خوراک خو ختم دی اوس توجه کوه د معجزې او د کمال د نبی اسلام مبارک به تاسو ته پته لګېږي انشاءالله الرحمن توجه سره کښېنئ ټول دغه نبی اسلام مبارک چې خیمې ته راننوته هغه زنانه ته وایي دلته تا سره چې دا چیلې ولاړه ده دا نه چې کوم دی لوشم هغې ورته وایي مېلمه دا خو اوچه ده لنګه خو نه ده چې پی وکړي او بله خبره دا دومره کمزورې ده چې د ګیا ځای ته نشي تللی نو پی به کمزوره وکړي نبی اسلام مبارک ورته وایي که ستا اجازه نو پی ته څه نه لوشم ویې لوشتې نو وایي چې کله هغه چیلې راوسته آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پې دست نبوت راخ کو گویا نبوت والا لاس پہ راخ کو هغه چیلې باندې دغه په سرمنو دا غوښه په داسې زرغونه شوه ته به وګورې دا قربانونه تیاره ده او دا غلام زې دومره ډکې شوې چې نبی اسلام مبارک ورته وایي ستا په کور کې چې د ټولو نه غټ لوښي هغه راوړه چې د پیو نه ډک کړم دا حیرانه ده وایي داسې لوښي ورراوړو چې د هغه لوښي نه به 100 کسانو به یک وخت خوراک کو هغه لوښي ته ډک په کور کې چې څومره لوښي دي هغه لوښي د پیو نه ډکړو نبی اسلام مبارک ورته مونږ له لوښي راکړه حتی تر دې پورې چې نبی اسلام مبارک ابوبکر صدیق عامر بن فهيره بل صحابي 3 صحابه سره د نبی اسلام مبارک د هغه چیلې نه ماړه شو او د هغه چیلې په غلامزو کې بیا دومره پی پاتې شو که په دغه ټوله قبیله باندې د دغه چیلې پی تقسیم کې دغه پی به ختم نه شي ټول څوک سره سبحان الله دومره پی هغې دا کړه د نبی اسلام مبارک د دس سره اوس خبرې ته توجه کوئ دی پیدا کړه او لاړه زما محترم اوس حلیه د نبی اسلام مبارک ویل او دا حلیه دغه ام معبد الخزاعی رضی الله تعالی عنها نقل کړی د نبی اسلام چې نبی اسلام څنګه وای کله چې نبی اسلام مبارک ته مرګرو سره لاړم ماښامي کې خاوند راغی خاوند د ښځې نه تپوس کوي ښځې څه عجیبه غوندې خوشبويي نه ده زه خوشبويي به څنګه لري په کوم ځای کې چې آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پړو کې د هغه ځای نه به د مشکو د عنبرو خوشبويي ټول څوک سره سبحان الله
وی او خوشبوئی خدا او دا دومره لوښي د پیو نه څنګه ډک دي دا زنانه ورته وایي خاوند نه عجیبه غوندې کار شوي او 3 میلمانه راغلي وو پکې یو میلمه و ډېر باکمال میلمه و خبرې ته توجه کوي وایي ښه وایي څنګه میلمه وی خاونده زه به درته څه وایم و اني اوس حلیې ته توجه کوه اني رأیت رجلا ظاهر الوجه قسم دې داسې سړی مې ولیده چې دا مخې پړقېده ټول څوک سره سبحان الله ابلج الوجه نورانی چهره والو یا گویا د حسن رضی الله تعالی عنہ نه گویا هند رضی الله تعالی حسن رضی الله عنه وی چې نبی اسلام مبارک دا مخ داسې و چې یتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر د نبی اسلام مبارک مخ په داسې پړقېده لکه څنګه چې د 14 سپوږمۍ پړقېږي ټول څوک سره سبحان الله او تاسو ته یو خبره کومه دا سپوږمۍ او د نور سره د نبی اسلام تشبیه به اسی ورکوله ورنه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای وی کله چې به آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله د کورنا جلوه افروش مدینه منوره ته یا به د کورنا بار وروته وی چې روز و د انور بتت شه د نبی اسلام د مخ رڼا به پیډیره و او چې کله به شپه کې وروته د نبی اسلام مبارک د مخ رڼا به دومره تیزه و چې سپوږمۍ به وشرمېده ډوبه به شو ټول څوک سبحان الله دا د نبی اسلام د مخ نورانیت یا یو صحابي وي یو پیر مدینه منوره ته رالم چې مې وکتل وی یو سپوږمۍ ماته په ځمکه ښکارېده نیمه شپه وه یو سپوږمۍ بره ښکارېده وی یو رڼا ماته د ځمکې نه ښکارېده یو رڼا د اسمان نه ښکارېده اسمان نه خو ما ووی الله سپوږمۍ ده دا ستا دغه د تخلیق مخلوق دی چې په ځمکه مې وکتل الله د ځمکې نه دومره رڼا څنګه راخېږي چې مې وکتل آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله په مدینه منوره کې پروت دی زما محترم یو رڼا هغه وه یو دا وه وایي ما دواړه سپوږمو ته کتل صحابي وایي قسم دی چې مې توجه وکړه د نبی صلوات والسلام مبارک د مخ رڼا د سپوږمۍ د رڼا نه تیزه وه ټول څوک سره سبحان الله وایي شوک سره سبحان الله وایي چا کې چې د نبی اسلام عشق سبحان الله وایي صحابیه وایي خاوند ابلج الوجه نورانی چهره والا ښکاره کېده گویا حسن الخلق اندامونه ښکلې ښکلې اندامونه والو یا حسن الخلق هلکه ښکلې اخلاق والا ښکاره کېده دا صحابیه وایي وی ښه دا خاوند ورته وي ښځې نور صفت هم بیان کا وی لم تعبه الثجله وی داسې قسم دی داسې غټم نو چې بد ښکاره کېده پړسېدلې نو ولم تزر به الصعله او نه ډېر کمزوري و چې سپه ښکارېده درمیانه قد واله و نبي اسلام درمیانه وجود واله و نبي اسلام نه دونه غټو چې بد ښکاره کېده چې عیب غټوالی عیب ښکارېده نه دومره کمزوري و نبي اسلام چې هغه کمزورتیا یې خلکو سپکه ګڼله چې خلکو به بې عزته ګڼل قدرمندو گویا وی وایه ښځې صفت کوه ما باندې قسم دی خوب لري او ورته وي وسیم قسیم بمعنی حسین جمیل خاوند څه به درته ویم داسې حسن الله ورکړو قسم دی گویا چې داسې د حسن انتها وه پې ټول څوک سره سبحان الله دومره ښکلي و زما محترمو چې گویا د هغه باندې د حسن انتها وه گویا حسن په هغه باندې ختم شو دومره الله ښایست ورکړو چې ښایست په هغه باندې ختم شو دومره ښکلي و زما محترم وایي ښه ګویا دل یې مزه ورکړې ده وایه ښځې وایه نور څنګه و هلکه سر مبارک یې څنګه و نبي صلوات والسلام مبارک چې رجل شعر ویښته مبارکان یې داسې وو ګویا چې پیدایشي ګمنځ کړی شوي پیدایشي ګمنځ کړی شو او په دا منځ کې پکې لار اوتې وه د نبي اسلام دا زلفې وې یا یو روایت کې راځي دا زلفې وې یا یو روایت کې راځي تر دې زلفې وې وایي ویښته یو دی پکې څلور سنت دي توجه کوه ویښته یو دی پکې څلور سنت دي پرېښودلې سنت دي تر دې ځای پورې پرېښودل سنت دي دوه شو غوړولې سنت دي او څلورم په دا منځ کې پکې لکیره ایستل سنت دي زما محترم و یو پیر نبی اسلام مبارک پټکې مبارک کوس کړ چې وی کوس کړه د نبی اسلام دا زلفې مبارک وي او تاسو د نبی اسلام د زلفو څه یم وایي قسم دی چې د آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله دا زلفې به په مخ باندې راښکته شوي گویا قسم دی چې به شپه راله په روز باندې ټول څوک سره سبحان الله داسې د هغې زلفې مبارکې وي وایي زلفې داسې وي یو صحابي وایي ما نبی اسلام ولیده چې پټکې مبارکې کوس کو په دا منځ کې لکیره اوتې وه وایي کور ته رالم ما وایي ښځې
د پیغمبر په ویښتو کې خو لکیره ده او زما په ویښتو کې لکیره نه ښکاره کېږي لکیره وباسم ما ته ښځې وې خاوند ده په کلار کښېنه ستا ویښته ګورګوتي ته حبشي په دا کې لکیره نه وځي ما وې ښځې که هر څه هغه ویښته مې نه دي په کار چې پکې لکیره نه وځي توجه کوئ د محبت علامه ده خاوند هم نشي کولی ما وې قسم د ویښته څه کوي هغه سر مې نه دي په کار چې زما د پیغمبر سنت پکې نه ښځې ته وې یو طرف ویښته ته ونیسه یو سړی یې راغوښته بل طرف ویښته هغه غلام ونیول دا ویښته داسې راغ کړل حتی تر دې پورې چې په منځ کې پکې وینه راووته لکیره بیا ونوته ښځې وې خاونده ما وې که نه چې وینه پکې راووته نسي کولی په دا کې لکیره نه وځي ما وې ښځې دا ویښته چې پکې لکیره نه وځي زما د قسم د رب په ذات باندې زما داسې سخت نه دی پکار چې زما د پیغمبر سنت پکې نه ښکاره کېږي سیخ یې ګرم کړه ګرم یې سیخ یې په دا سر باندې کېښودو زما محترمه وه دا منځ والا ویښتې وسوځېده لکیره پکې ووته ټول څوک سره سبحان الله دا د هغې عشق او محبت و زما محترم چې منځ والا ویښتې وسوځول قسم دی دا د هغې عشق و د نبي اسلام زما داسې سر نه دی پکار زه وایم هلکه موږ وایو زموږ داسې ږیره نه ده پکار چې د پیغمبر ده الله دې معاف کړي ما ته بې ځان بلې ښکاره کېږي زما داسې ږیره نه ده پکار چې زما د پیغمبر په مخ باندې راسه ته د صحابو خبره وره قسم دی ما خبره کوله وی هغه صحابیه نبي اسلام والا چهره بیانې اخیری جمله بس خبره ختموم زما محترم وی خاوند قسم دی وسیم قسیم داسې حسن و چې د حسن انتها وه داسې حسن و چې د حسن انتها وه نبي اسلام مبارک چهره مبارک یادي ای گویا وفي عینیه دعج د نبی اسلام مبارک سترګې مبارکې غټې غټې وي غټو سترګو والو ځکه دا غټې سترګې حسن دی زما محترم مونږ تاسو که ګورئ هلکه چې د پلانکې ډېرې غټې سترګې دي تاسو خو بعدې پکې شته که نه ډېر لوی ارامیان دي په دې قهر اخته زما محترم په دې قهر اخته شته پکې که نه داسې په دې ټیک ټاکو کې ګوري بیا ملګرو ته ورلېږي ویلی چې دا حسن وګوره الله دې باد وکړي دا ما د مخې ولا خبره کوم زما محترم وایي فی عینیه دعج هغه صحابیه وایي قسم دې غټو سترګو والو نبی صلی والسلام مبارک یادي وفي اشفاره وطف او د نبی سلام دا روزه مبارک وي دا اوګدې وي او بره طرف ته داسې کونټي شوی وي د نبی سلام چهره ویم تمام محترم وفي اشفاره وطف دا سترګې مبارک دا باڼه چې دي دا اوګدو که ستاسو خیال دا ښځې باڼه لګوي دلته دا د څه دپاره دا د حسن دپاره د نبی سلام مبارک باڼه بر او داسې بره طرف ته ور دغه شو ازج و اقرن او دا روزه مبارک نبی سلام مبارک داسې نری وي او اوګدې وي و اقرن داسې یو بل سره جنګېدلی وي یا یو صحابي هند رضی الله تعالی عنہ روایت ته په شمایل ترمذی کې شمایل ترمذی یو کتاب دی په دوره حدیث کې پڑھاویږي اخیری یا د هغه روایت ته هغه وی نبی رسول الله والسلام مبارک ثوابغه فی خیر قرن د نبی رسول الله مبارک د داروز مبارک چې وي د خپل کې جنگیدل نه وی لګه فاصله و پکې د دې په مابین کې عرق یو رګو د نبی رسول الله و چې کله به نبی رسول الله مبارک غوسه شو هغه رګ په د وینې نه او پړسید د ما محترم خبرې ته توجه کوي علماء کرام تطبیق کوي ګوره ورته علماء کرام تطبیق کوي چې د نبی اسلام روزي خبرو کې جنگیدل وي کو جدا وي نو علماء کرام وي هند رضی الله تعالی چې ربیب رسول الله اسلام دا د نبی اسلام په غیږ کې شو د نبی اسلام د نږدې نه لیدلو نو نبی اسلام مبارک چې بچا د نږدې نه ولیدل په روزو کې به فاصله ښکارېده او چې چا به د لرې نه ولیدو نو روزي مبارک به جوخت ښکارېده دا د نبی اسلام ما وی د نبی اسلام عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای وی د نبی اسلام هر اندام معجزه ورټول څوک سره سبحان الله ازج و اقرن دا روزي مبارک اوګدې وي داسې او خپلو کې لګېدلې وي مانه د لرې نه به جنګېدلې ښکارې او د نږدې نه چې به ورنږدې شو نو فاصله به په ښکارېده او د نبي اسلام په دې په منځ کې یو رګ و هغه رګ چې به نبي اسلام غوسه شو د وینې نه به راډک شو دا خو روزي یادې نبي دوليع الفم نبي اسلام خورې خولې والو مانه برابر خولې وه خولې داسې لږه عام د دغه نه غټه وه داسې غټه نه وه چې بده ښکارېده علماء کرام وایي دا د دې دپاره چې الفاظ پې واضح وځي د کوم انسان چې خوله ډېره وړی دی الفاظ واضح نشي ادا کولی د مامو دا د دې د وجې نه مفلج الاسنان او په دې غاښونو مبارکو کې قسم دې داسې رو داسې د نبي اسلام په دې غاښونو کې رو یا یو صحابي وي نبي اسلام ګوره کانه یخرج من نور من فيه د نبي اسلام مبارک چې به وخاندل نو دا چهره مبارکه به داسې دا ضواحک غاښونه به ښکاره شو وایي داسې به ښکارېدل چې د نبي اسلام د خولې نه رڼا راوځي ټول څوک سره سبحان الله ته توجه کوي دا صحابي ورته وایه نورم وایه نبي اسلام مبارک چهره بیان
یعنی دا ورته نبی اسلام مبارک و فی عنقه سطع اوږد سټ والو نبی اسلام بعد خلک دا سټه داسې نو اوږد سټه ایک ان عنقه جیاد دميه فی صفاء الفضه وای داسې سټه د نبی اسلام چې د سپینو زرو نه چا یو صورت جوړ کړي او د لری نه پړقېږي ټول څوک سره بیا سبحان الله وایي داسې نبی اسلام چې د سپینو زر نه چا یو صورت جوړ کړي او پړقېږي داسې سټ د نبی اسلام مبارک او خاونده وای خبرې مبرې کولې او کنه و ان صمت فعليه الوقار و چې به خبرې کولې خاونده و چې به چپ شه خبرې به نه کولې وقار عزتمن به ښکارېده و ان تکلم سماه واعلى او چې به خبرې کولې قسم دې داسې خبرې به کولې چې قیمتي خبرې به کولې حلو المنطق خوږې خبرې کولې او تاسو ته بله خبره کوم کأن منطقه گویا نظرات خزرنا نظرات يتحضرنا خبرې داسې وي خاوند تاسو ته یو مثال ویم وی گویا چې په یو امین کې چې ملغلرې پیلري او هغه امین اوشلېږي په نمبر ته یو ملغلره را پریوزي داسې خبرې کولې ټول څوک سبحان الله دغه کوي دا د نبی اسلام خلیه بیانې تر دې پورې مې د نبی اسلام خلیه درته بیان کړل در سره پورې بیا لاندې ټیم مختصر د جسم په ان شاء الله الرحمن وخت مې لو شي بیا درته بیانو سلیک ډیر د نبی اسلام د چهره مبارکې نه واقف شوی کنه څوک واقف شو او عاشقان د لاسو چت کې الله دې موږ په حقیقت کې د آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله عاشقان جوړ کې ټول وای امين په اخره کې یو اخره خبره کوم د ما محترم زموږ مدرسه د حفظ او د ناظرین پکې د حافظانو د پاره د ما محترمو 53 قرآن شریفونه یا 60 قرآن شریفونه 16 سطري پکار دي د یو قرآن شریف شکرانه چې دا 530 روپے دا او سل مولا نورانی قیدې پکار دي که چا کې د ایمان جذبې د ما محترمو زه قرآن ادیا کول واړم بیا ما سره رابطه وکړه د ما محترمو ها 53 یا 60 قرآن مجیدونه د حافظانو د پکار دي 16 سطري او سل نورانی قیدې پکار دي نورانی قیدې یو په 10 روپے یو په 10 روپے سل قیدې پکار دي شپې ته قرآن شریفونه پکار دي د ما محترم او چې چا ایمان جذبې تاسو ته نمبر وایم دا نمبر په سکرین باندې ښکارا کیږي د نمبر توجه شي 0315 90 35 325 قرآن والے حافظان د ما محترم او په قرآن کې یو الګ حفظ وکړه د قیامت د سبا پر استاد خاندان د پر د نکیدو د شفاعت یو لوی ذریعہ ده الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته